دا ملګری تپوس کوي او د دې دا تپوس داسې دی چې عموما دا صورتحال تقریبا اکثر او بیشتر خلق سره مخې ته راځي او هغه دا دی چې ماشومان په وړوکوالي کې د نورو خلکو نقصان کوي، هغه پوهیږي نه د چا نه غلا کړي، د چا د پټي نه غلا کړي، د چا د باغ نه غلا کړي، د چا د کور نه څه شی پټ کړي، د دکان نه څه شی پټ کړي. نو دی وایي چې په هغه وخت کې خو موږ په دې خبرو باندې نه پوهېدو، اوس موږ ته احساس شوی دی، نو موږ سره د دې مسلې حل څه شی دی، شریعت موږ ته د دې باره کې څه حکم راکوي. نو جواب دا دی چې کله تاسو یا یو تن په وړوکوالي باندې د چا مالی نقصان وکړي، نو هغه باندې د دغه مالی نقصان تاوان هغه ته ادا کول لازم دي. که مالک معلوم وي نو هغه ته د هغه عمره پیسې په څه طریقه باندې واپس کی، یا دی ورله پیسې ورکی، یا دی ورله غسیز ورکی، یا دی ورله د غسیز په مقدار باندې بل څه شی گیفت کې ورکی. او ضروری نه ده چې هغه ته دی اووي، بلکې د هغه ملکیت ته دی ورسي، نو دا به کافی شي. خو کچري دا پته نیوي چې دا نقصان موږ د چا کړی دی، هغه مالک معلوم نوي، نو بیا دی هغه عمره پیسې یا چې څه شی پټ کړی وي وغیره اند هغې د مالیت په برابر باندې پیسې صدقه کی، او دا نیت دی وکړي چې دا د چا نه ما غلا کړې ده، نو د هغه د غاړې زه صدقه ورکوم، او دې سره د توبه او استغفار هم کوي. ان شاء الله تعالی الله تعالی به د دې ګناه نه راوباسي.